انسان چې وای د ماسخوتن مونږ قضا کوي د ماسخوتن نی هغه د خوب نه هغه راحت آرام او سکون الوزي. کوم انسان چې دا 15 وخت مونږ نه کوي نو آیا د دې انسان په دې ژوندۍ باندې یا د په روزګار کې یا د په ژوندۍ کې د دې مونږ نه کولو سره نحوست داسې منفي اثرات وي که نه وي؟ محترمو د یو کتاب مطالعه مې کوله د امام غزالی صاحب طرف ته یو قول منسوب دی، ډیر ناشنا قول مې ولیده، ما ویل زه تاسو سره هغه شیر کم. ډیر مسلمانان فریاد کوي چې زه کاروبار روزګار هر څه کوم خو زما دغه مسله ده، زما دا مسله ده. نو تاسو په دې خپلو 15 وخته منځونو باندې لږ سوچ وکړئ چې آیا دا زه څنګه کوم او په دې کې زما نه د کوم ځای کې کوتاهي راځي. هغه قول دا د امام غزالی صاحب طرف ته چې کوم منسوب دی، فرمای کوم انسان چې د سحر مونځ نه کوي نو د هغه د مخنه د ایمان د مسلمانېدل او د مؤمن د ایمان هغه رڼا رونق د چهرې نه ختمیږي. څومره خطرناکه مسله ده. کوم انسان چې د سحر مونځ قضا کوي مستقل نه کوي بغیر د ضرورت مثال قضا شي نو د هغه د چهرې نه د ایمان هغه نور او رڼا زی. محترمو دغه رنګ فرمای کوم انسان چې د ماسپخین مونځ نه کوي او هغه ته هر وخت قضا کیږي د هغه د روزۍ نه هغه برکت الوزي. محترمو کم کاروبار کم روزګار چې کوي په هغې کې به هغه برکت نور هغه به پکې نه وي. محترمو کوم انسان چې د مازدیګر مونځ نه کوي هغه ته هر وخت قضا کیږي نو د هغه د بدن هغه طاقت قوت په ختمیږي، غټ وجود صحت به وي خو په بدن کې به هغه طاقت قوت نه وي، یو کار به نه وي، بدن کې به ناراستی او سستی راځي. داسې فرمایي کوم انسان چې د ماښام مونځ د هغه نه قضا کیږي نو د هغه د اولاد هغه نفع به دې ته نه رسي، یعنی اولاد نافرمانه وي، د اولاد نه به دته هیڅ قسمه فایده او هغه نفع به ترې نه ورسي. او کوم انسان چې وایي د ماسخوتن مونځ قضا کوي د ماسخوتن نی د هغه د خوب نه هغه راحت آرام او سکون الوزي. ګورې دې مسلې ته سوچ وکړي. کوم انسان چې د ماسخوتن مونځ نه کوي نو ډېر خلک دا ګولۍ خوري د آرام او سکون دپاره، ډېر خلک دې شش او پنج کړي چې زموږ په دې خوب کې راحت او آرام سکون ولې نشته. نو هغه خلک چې دا مونځونه نه کوي د کم ټایم مونځ چې د قضا کیږي نو دا دې سوچ وکړي چې آیا زما په زندګۍ کې دغه مسله شته که نشته. نو په کار دی چې د هغه ټیم مونځ ته هغه ځان تیار کی او هغه وکړي. دا دین علم دا د الله حکم دی، موږ او تاسو له پکار دی چې په دې باندې عمل وکړو.